یو کس تپوس کړی دی چې چرس پینا حلال دی چرس کل حلال دی که حرام دی. چرسو کې نشه ده او حدیث مبارک ته کل مسکرن حرام، کل مسکرن حرام، هر نشه آور شی، هر نشئی شی دا حرام دی. یو کس تپوس کوي چې د صلات و تسبیح فضیلت زیات ته او که د تلاوت فضیلت زیات دی. صلات و تسبیح ځان ته فضیلت ته او د تلاوت ځان ته فضیلت. تلاوت د الله جل شانه کلام د روزي سره د دې مناسبت ډیر زیات ته په کثرت سره کول پکار دي. لیکن احادیثو کې د صلات و تسبیح ذکر هم راځي، دا هم کله کله کول پکار دي. د دې تپوس مثال الله شه ده لکه یو سړی وای چې مالګ ډیره خده بدن د پاره او که بغیر مالګي اوړه خدي او کټوي خده، نو بغیر مالګي کټوي بس خوندي چې مالګي د پکې نه یې د مالګي خپل خوند دی، حالانکه اوړه ګران دي د مالګي نه، او چې مالګي پکې نه بیا خوند نه کوي. نو اعمال داغه مختلف اثرات دي، لکه څنګه چې د بوټو مختلف اثرات په بیماریو کې، د صلات او تسبیح ځان ته اثر دی، د قران پاک د تلاوت ځان ته اثر دی. نیک اعمال داغه یو بل سره مقابله کول نه دی پکار چې یو سړی دا وایي فرض مز افضل له او پروژه افضل لا چې زه په دې دواړو کې یو نیسم او بل نه نیسم. نه، مز ځان ته فرض دی او روزه ځان ته فرض ده. نو صلات او تسبیح فرض نه دی، لیکن دا چې مز دی چې د دې اجر او فضیلت په حدیثو کې راغله دی کوله پکار دی. یو کس وایي چې ما نه غیبت شوی دی د ډیرو خلکو، لیکن ما ته اوس پته نشته چې هغه څوک دي، نو د توبې اراده کوم د هغې تلافي به څه کېږي. نو د هغې طریقه دا ده چې الله جل شانه ته رجوع کا، هغه خلکو څخه مزه الله ته رجوع کا چې الله ما معاف کا، ما نه د خلکو غیبتونه شوي دي، آینده به زه بیا غیبت نه کوم. او دویم دا کار وکړه چې صدقه او خیرات پیسې راواخله او چا فقیر مسکین ته یې ورکه، او نیت پکې دا وکړه چې یا الله د چا ما غیبت کړی د دې ثواب هغې ته ورسي. اوس به دې پته ولګي چې په رښتیا رجوع کې او که نه. نو که دا په رښتیا توبه نو دغه نیت وکړه، انشاءالله دې سره به دې تلافي وشي، زړه به دې بالکل صفا شي. یو کس تپوس کړی دی چې په موبایل کې قرآن پاک لوستل څنګه دي، او په موبایل کې قرآن پاک لوستو دپاره اودس کول ضروری دي او که نه. په موبایل کې قرآن پاک لوستل جایز دي، لیکن اجر او ثواب هغه نه دی چې کوم په قرآن پاک کې لولې مصحف کې هغه اجر یې نه دی، ځکه چې دا مصحف نه دی، په دې کې نور ګندونه هم وي. او که یو سړی په موبایل کې د هغې غلط استعمال هم کوي او بیا پکې تلاوت کوي، نو دا خم نه ده، ځکه چې دغه وخت کې دا موبایل د ګنده شو، نجس شو، په هغې سکرین باندې بیا ته تلاوت راولې وغه کوي، نو دا ټیک نه ده. البته که موبایل پاک ساتي او د ګنده څیزونو دپاره او تصاویرو دپاره نه استعمالې او بیا په هغې کې تلاوت کوي، نو تلاوت پکې کېږي په هر صورت کې، لیکن هغه اجر او ثواب نه دی چې کوم قرآن پاک کې دی. دویم په موبایل کې چې کوم کتابونه دي او قرآن پاک دی، په هغې کې غلطۍ هم ډېرې راځي. نو چې کله سړی په خپله عالم نه وي یا حافظ نه دی، نو دې غلطیان هم ډېرې کولی شي. د هغې نه ځان بچ کول پکار دي. البته که چېرته مثلا سړی داسې ځای کې په سفر روان دی، په بس کې ناست دی، په ګاډي کې ناست دی او د موبایل هم غلط نه استعمالوي، نو دغه وخت کې په موبایل کې تلاوت کولی شي، ځکه چې د نه کولو نه کول به هر حال بهتر دی. بل تپوس یې کړی دی چې په موبایل کې قرآن پاک وی، نو دغه وخت کې اودس کول شرط دی که نه، یعنې هغه چې لاس کې نیسي، نو چې کله په سکرین باندې هغه الفاظ راغلي، نو دغه وخت کې بیا اودس لاس هغې ته موړه، او چې کله نه نو بیا یې نیوی شي. یو کس تپوس کړی دی چې تراویح سړی کوي ځان ته، امام سره نه دي، او څلور رکعاته په یو ځای کوي، نو دا ټیک ته و که نه؟ فقهاو لیکلي دي چې تراویح 10 رکعاته دي او ب10 تسلیمات په 10 سلامونو سره دي، او 10 سلامونو سره مطلب دا چې 2 رکعاته دي. د تراویح طریقه 2 د 4 نه. یو کس تپوس کړی دی چې زکات د دکان په فرنیچر باندې او په موټر سایکل باندې چې د استعمال وي او په موبایل باندې زکات راځي او که نه. په دې څیزونو باندې زکات نشته، ځکه چې دا ستا د استعمال دي، دا باغ مال کې نه یو ځای کې چې په کومو زکات راځي. یو کس تپوس کړی چې د انسان نه ساس کې د منی روزي د څه وجه نه د شهوت د غلبې په وجه نه په هغې سره غسل واجبېږي که نه؟ او غسل واجبېږي، غسل به خامخا. یو کس وایي چې زما 3 لوڼه دي او واده کړي،
هغه ته ما وی چې بچي زما په کور کې تاسو حق ته زه غواړم چې بجون باندې تاسو ته حق درکم پیسې غواړي او عمره در باندې وکړم هغه وی چې عمره را باندې وکړه نو هغه عمره وکړه او سوال لا دی چې په دې باندې زما غاړه خلاص شو او کنه دا عمره چې په هغه باندې وکنو دا هبه دا بخشش دی او چې کله پلار مړ شي نو د مرګ نه پس چې داغه نه کوم مال پاتې شو نو لونه پاغه کې اوماغه سي حقدار او حصداري بیا هم هغه ته وراثت رسیږي او وراثت الا د لونه سره متعلق کیږي چې کله پلار مړ شي او چې ته ژوندې او په ژوند ورکل نو دا میراث نه دی بلکې دا بخشش دی هبه ده هدیه ده دا زامن لونه ته دواړو ته ورکول شي بل تاسو کړه دې چې زلزلې په وخت کې څه کول پکار دي شرعي لحاظ سره رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک رضی اذا حزبه امر بادر الى الصلاه جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام پریشان کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف دوڑ پڑتے شکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو کار دا سرالو چې هغه سره و پریشان شونه بیا به فورن مسترف ته منډي والی نو دغه وخت د زلزلې په وخت د الله رجوع پکار دا استغفار ویل پکار دي کم از کم کسړې هغه ټیم کې فورن مز نشي کوله الله ته رجوع کی چې الله مونږه معاف کړي او توبه وباسي او چې دغه توبه وسته باغې باندې بیا وروسته استقامت اختیار کړي او چې مز کول شي نو مز دیو یو کس ته پوس کړي دي چې دغلا بیلې سره پکور کې اوبره استل او استعمالولو باغې غسل او مس کول دا څنګه دی آیا غسل او مس کیږي کنه غسل او مس دیو شو لیکن دغلا بجلی استعمالول لا ګناه سو کوئی چې د روزې په دوران کې سړی خپل بیبي سره سملاستې شي وکنه نو سملاستل لزوان سړی د بار ټیک نه دی مکروه دی او کله مجامعات کې کوروال کې واقع شونه د باندې کفاره را ګناي کبیره مرتکب شد و میاشتې په مخ روزي ني یو کس وایي چې په عدالتي فیصله کې مونږ ته ادارې 2 لک روپۍ را کړې دي لیکن تر اوسه پورې هغه پیسې زمونږ لاس ته نه دی راغلي واري ټالې کوي هغه اداره آیا د دې زکات په مونږ شته او کنه نه تر څو پورې چې هغه پیسې ستالاس ته نه دی راغلي ترغه پورې دروانه زکات نشته چې کله راشي بیا دروانه بل تاسو کړه دې چې په رمضان کې زکات ورکې نو پاغه کې د عام ورځو په نسبت زکات کې اجر زیات ته او کنه نو جواب ادا دی چې او خدا هغه چا د پاره دا چې پاغه باندې په رمضان کې زکات فرض شو یا رمضان کې په فرض نه دی رمضان نرستو په فرض کیږي د وړو کې اختر په میاش کې یا د ذوالقعده په میاش کې یا د لوی اختر په میاش کې خدای وی چې راشه مخ کې نه په رمضان کې د کال پوره کېدو نه مخ کې زکات ورکا به اجر شته لیکن کتابانه زکات مخ کې فرض شوی او 2 میاشتې په واړولې او ته دا زکات مؤخر کې د دې لپاره چې رمضان راشي نو زه به ورکم چې ثواب مې ډیر شونه داسې مکو زکه چې دغه وخت کې فورن ورکول دا بهتر دی په نسبت د مؤخر کول او چې کله په رمضان کې فرض شوی وي یا کال لا نه پوره شوی او ته پیشګي په رمضان کې ورکې نو دغه وخت کې اجر دی حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې میاشت کې یو فرض داغه اجر د او یو فرض برابر ملایوي د یو فرض نو زکات فرض دی نو داغه اجر د او یو فرض برابر شي یو کس وایي چې شناختی کارت باندې سرکاري اوړه اغشتل جایز دي کنه ما ته پته نشته چې د دې اصول سدي او چې څه طریقې د باغ باندې اغشته شي پر دې حق پکې وال نه پکار